نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار رواه البخاري ومسلم. ورته وایي پیغمبره کچری تاسو د الله سره مینه کوئ نو په ما راپسې شئ. تاسو سره به الله مینه وکړي او بخښنه به وکړي تاسو ته ستاسو د ګناهونو. الله بخښونکی او مهربان دی. سورة آل عمران آیت نمبر 31. صحیح بخاری و مسلم حدیث دی. رسول الله فرمایي چې درې خویونه او خصلتونه او عادتونه چې بچا کې موجود شي نو دی به د ایمان لذت او مټاس او خوند او یو سکون محسوسوي په ځان کې. اولنۍ خبره دا ده چې الله او رسول سره دې مینه کوي نو دا مینه یې په ټولو مخلوقاتو باندې اوچتوي. دویم دا د چا سره تعلق او مینه او محبت وي او ښه سلوک وي نو دا د الله د رضا دپاره. او دریم دا چې کفر ته واپسي او د کفر کارونه کول ورته داسې بدي لکه سړی چې جهنم اور ته وغورځولی شي. دنیا کې د بربادېدلو خو بلا فتنې دي، خو چې مسلمان بربادېږي نو دی په اتباع الهوا په خواهشاتو چې ورپسې شي نو په هغې بربادېږي. په دې وجه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. چې یو سړی وایي چې هغه دا چغې وباسي زه د ښه مؤمن یم او ښه مسلمان یم او زه عاشق رسول یم او زه په الله رسول خفه کېږم، لیکن چې کومه ژوند دی هغې د خواهشاتو مطابق تېرېږي. بس چې ده د خواهش څه وایي دا ټیک دی، وایي دا ټیک دی. که ته ورته په زرګاو دلایل پیش کې د قرآن و سنت نه هغه نه مني، او که بیانونه واوري او تقریرونه واوري نو هغه هم نه مني. ځکه چې خواهش پسې ورپسې شوی دی. خواهش ته د معبود ویلی دی. خواهش څه شی دی؟ خواهش دا دی د ده په زړه کې څه راځي، د ده نفس ته څه شي تقاضا کوي، د ده نفس اماره ده ته څه شی وایي دی هغه مني، قطع نظر د دې نه چې دا قرآن او سنت کې شته او که نشته دی او جایز دی او که جایز دی، دې ته نه ګوري، خو هغه پوره کوي. نو که په دین کې وي نو هم چې هغې ته بدعات وایي، او که په دنیا کې وي نو هم نو هغه مال و دولت دی او رشوتونه دي یا نور بې شماره خبرې دي چې په هغې طریقه باندې دې زندګي تېروي. واقعي چې خپل خواهش کنټرول کول او د قرآن او د سنت خواهش خپل تابع کول دا ډېر ګران کار دی. ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې خلک خو چغې ډېرې وباسي چې را زه د الله سره مینه کوم او د الله سره مینه کوم، د رسول الله سره مینه کوم. نو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. وای حقیقي محبت الهی اتباع سنت دی. چې په سنت نه ورپسې شوی او په پیغمبر نه ورپسې شوی ځکه چې تا ته د الله مینه چې ښیي نو هغه ته رسول الله ښیي.
او ستا د رسول الله د سنت سره ورانه ده، د هغې سره دې بالکل ورانه ده، او کله د حدیثونو انکار کوي او کله سوی او کله سوی. کله پیغمبر خو استازی دی او استازی خو چې کله خط راورسوي نو وړاندې په خط کې څه کار دی؟ خط خو بیا د هغه چا ته میلاو شو د هغه کار دی، نو چې په خط هغه پوهېږي نو هغه استازی به ورته ولاړ هغه به ورته وایي که نه چې یو سړي ته خط راغلی او چا وله راوړی او هغه ښه ماهر یې او ښه پوهېږي په دغې خط باندې دغې خط کې څه دي، او د چا له چې راوړی دی پرې نه پوهېږي، نو تش خط پې په طرف کې نیولی ښکلی به او که نه دا خط به چا له ورکوي چې په دې ما پوهه که. دا خط او دا قانون راغلی دی، پیغمبر راوړی د الله د طرفه دی، لیکن په دې باندې چې ته ځان پوهه کوې نو د پیغمبر د سنت تحت په پوهه کوې. چې تا د پیغمبر اقیم الصلاة نه ښودلی نو ته د دې خط نه اقیم الصلاة نه شي زده کولی، چې تا د آتو الزکات نه ښودلی نو ته د دې خط نه آتو الزکات نه شي زده کولی، او که ته یې زده کوې نو دا به غلط وي، دا به تر خواهشاتو تحت روانې په خواهش پسې ورپسې. نو په دې وجه باندې تحذیر من اتباع الهوا، قرآن وایي چې که ته وایې د الله سره مینه کوم نو پیغمبر ورپسې شه، په ما راپسې شئ، فاتبعوني یحببکم الله، الله به در سره مینه وکړي. اوس صحیح بخاري او مسلم حدیث ته رسول الله فرمایي درې خبرې داسې دي چې هغه یو سړي کې موجود شي نو دی به په خپل وجود کې دننه د ایمان خوږوالی محسوسوي. او زما د اندازې مطابق زه چې نن سبا اکثریت د عباداتو د لذت نه خالی دي، نه په تلاوت کې لذت شته، نه په نفلونو کې لذت شته، نه په ذکر کې شته، نه په صدقاتو کې شته، او نه چې کومه دی نو د نور عباداتو کې لذت ختم شوی دی. که نه هر سړی دې محسوس کېږي به چېرته څوک نیکبخته خلک هغه به چېرته یو څو کسان وي، معاشره ده، دنیا ده، یي به پکې، خو لیکن اکثریت داسې دی. دی دې په خپل تلاوت باندې سوچ وکړي، ځکه پخوانه خو چې کله به یو سړی پریشانه شو نو قرآن تلاوت په شروع کړو نو ټوله پریشانیانې به ختمې شي، ذکر و اذکار به شروع کړو الله ته متوجه شو نو ټول هر څه به ختم شو. اوس خو زمونږ کار دومره خطرناک دی چې کم خلک د دین کار کوي که نه د ټول نه بدتر ګناهګار دي. هغه چې وایي زه دین کار کوم د هغه نه تپوس وکړې ښه نه حیران به شي ورته چې لکه دا ته څه کې معاملات ته وګوره او خواهشات ته وګوره او زندګۍ ته وګوره ته به حیران شي ورته. سړي خلقو نفرت پیدا شي، نفرت، او خبرې به دومره مزیدارې کوي پته نه لګي چېرې د دروغ څنګه چې کومه دی نو دا هغه خواهش دی دروغ، ټول عمر به د مور پلار بغاوت کړی، بیا به هغه کینی په محفل کې به وایي چېرې د مور پلار داسې حقوق دی او د مور پلار داسې حقوق دی. یاره که تا خو ټول عمر د هغې مخالفت کړی دی، د هغې څه دې ورانه وه، نو زه خو په خپل ځان ویرېږم ځان نه څه منافق غوندې ښکاره شي چې دې خلقو دې کردار ته وګورم هغه نه ځان نه ته منافق ښکاره شي چې لکه داسې دي، داسې قصې دي، دا قول فعل دا څه مسلې دي. هر یو سړی ځان ته ابوبکر صدیق وایي، هر یو سړی ځان ته عمر فاروق وایي، هر یو سړی ځان ته عثمان غني او علي بن ابي طالب وایي. هغه درجې ته ځان رسولی دی، په هغې معیار ځان برابر کړی زه داسې یم، او نور زندګي د عبدالله ابن ابی په شانتې ده، ټول منافقانه زندګي. نو دا خطرناک خواهش دی. نن موږ محسوسو موږ کې د ایمان لذت نشته، مټاس نشته دی، مټاس. ډېر محفلو کې موږ ناست یو څه خبرې دا خلک کوي که نه زه جواب نه ورکوم، زه ماله خندا پسې راځي دا څه وایي لګیږي که نه داسې خستې پستې پستې خبرې کوي چې ته به حیران شې ورته، داسې پستې چې ته وایي چې دا خو اوس چې کومه دی نو د نبي علیه السلام د هغه صحابو نه پاتې شوی و، په مدینه کې چېرته غار ته ننوتی و
او پټ ناسو الله تعالی چې کوم دین دومره عمر دراز ول ورکړو یا د اصحاب کهف په شان دي الله د کړو سوال 1500 کاله پس سره پاسې د وس راغې او وس وی چې لکه داسیم بالکل بدن هغه خلک هیر شي. دا درې خبرې دي چې دا د لذت او د میټاس لپاره رسول الله بیان کړی دي، صحیح بخاری او د مسلم حدیث. نمبر 1 خبردار ان یکون الله ورسوله احب الیهم ما سواهما. تب وسګوري چې خپل منی عقلی خپل منی اختیاري دا ټول منی ځکه مینه یو ته اختیاري وي یو ته غیر اختیاري وي. مینه عقلی د عقل سره تعلق لري او مینه اختیاري هغه چې د اختیار ته انسان سره تعلق لري. خو یو مینه غیر اختیاري ده. غیر اختیاري مینه داسې ده چې بې اختیاره په یو شي باندې زړه ورغی، په بچی باندې، په مور پلار باندې یا په بل دنیا باندې، دې ته غیر اختیاري مینه وي. اوس دغه غیر اختیاري مینه په دې کې سړی مجرم نه دی، خو کله چې د الله او د رسول په مقابله کې راشو نو دا اختیاري مینه شو. اوس چېرې اوس هلته الله او رسول ستانه یو څه غواړي او دا مینه د زوی بچي دا مینه ستانه بل څه غواړي، نو دا مینه اوس په اختیار کې شو. دا اوس پرېږدې که اوس دې په مقابله کې واخیستله نو ته مجرم یې. نو اوله خبره دا ده چېرې ستا د الله او د رسول سره مینه څه ده، دا بلکل تامه ده. د دې مخې ته ستا ټولې مینې د ټولو مخلوقاتو مینې دا هېڅ هم نه دي. لکه څرنګه چې صحابه پرېښي د الله او د رسول د مینې دپاره کور پرېښی، د الله او د رسول د مینې دپاره پلار پرېښی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنه بیبیانې وې. څومره غیرتي سړی و، تاسو ته پته ده ښځه پرېښودل د هغه دپاره ډېر غټه ګران کار و. خو چې کله قانون راغی چې ایمان چا قبول کړی دی نو هغه به کافرې ښځې مشرکې ښځې په خپل نکاح کې نه ساتي. نو او عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ورځ باندې خپلې 2 ښځې پرېښودې. یو د عبدالله ابن عمر مور وه، د هغې زوی مور یې وه چې عبدالله ابن عمر هغه ته ډېر زیات محبوب و. نو عبدالله ابن عمر چې کومه دی نو هغه څه و، د هغې مور یې پرېښودله. بیا وروسته حضرت معاویه ښځه وه چې ابو سفیان رضی الله عنه اسلام قبول کړو. حضرت معاویه ته ویل چې یاره دا ښځه پرېږده، دا ځکه پرېږده عمر ښځه ده او دا ما ته ښه کار نه ښکاري. هغه ورته ویل چې عمر فاروق یې بېرته اخلیم نه، نو که زه یې پرېږدم نو هغې خو نه هلي. نو په دې وجه اوس شریعت کې څه پابندي نشته دی، که هغه اظهار کړی نو بس بیا به زه پرېږدم. اوس عمر فاروق دا ټول خواهشات دا یې ختم کړو، الله او رسول قانون یې واخیستو. دې ته ویل کېږي چې د خواهش مقابله کې نو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، په ما راپسې شي. خپل خواهشات څه کوي، دا زما د سنت د قانون الهي د دې تابع کوي. نو که سړی وایي زه ایمان لذت محسوسومه د خواهشاتو مقابله به کوي، نو څنګه به کوي؟ ان یکون الله ورسوله، چې الله او رسول د ته ټولو مخلوقاتو نه محبوب وي. د دې په مقابله کې بل محبت رکاوټ نه جوړېږي. 2 نمبر وان يحب المرء لا يحب الا لله، چې سړی وایي چې زه خپل میټاس او لذت ته ایمان محسوسوم، زما په عباداتو کې لذت او خوند وي چې 2 رکعاته وکړم چې 4 مې وکړې، 4 وکړم چې 8 مې وکړې، تلاوت کوم نه زه چې نه مې پرېښودې، ذکر کوم زه چې نه مې پرېښودې، دا لذت او میټاس ته محسوسول غواړئ. نو 2مه خبره دا ده چې کومه مینه او محبت ته چا سره کې تعلق عامه د چا سره تعلق دی، محبت دی، مینه ده، ورورولي ده، ناسته پاسته ده، مرګستیا ده، دا به څه وي؟ دا به د الله دپاره وي، الا لله، د الله د رضا دپاره. او 3 نمبر دا خو هغه زمانې خبره وه، اوس زموږ دپاره دا دي چې یو سړی بد ګڼي دا چې کفر ته واپس شي. نو دا خو په هغه زمانه کې چې کوم صحابه و کفر پرېښی و او اسلام ته راغلي و. لیکن زموږ دپاره قانون دا دی چې کفري کارونه، شیطانی کارونه
د قرآن او د سنت خلاف کارون سره داسې نفرت کوي، هغې ته تلل، هغې محفل ته تلل، پاکې ناسته پاسته هغه داسې بدې ګڼي لکه چې سړی ته اور ته ورغورځوي که نه اور بد ګڼي. او دا درې خبرې چې انسان کې راشي نو معنا دا شوی دی به د ایمان لذت او مټاس محسوسوي. اوس که مونږ کې دا موجود وي نو هله به کېږي، خو مونږ کې خو ګرانه کار دی چې موجود شي. په دې وجه باندې نبي اسلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه وولده واهله والناس اجمعین. صحیح بخاری مسلم حدیث سے رسول الله فرمایي چې سړی وایي زه مؤمن یم، زه مؤمن یم، لیکن دی بیا هم د نفس تابع دی او د خواهش تابع دی او الله او رسول یې پرېښی دی. چغې وباسي زه مؤمن یم او د بچو دپاره چې کومه دی نو دی د حرامو د حلالو تمیز نه کوي او د الله او د رسول د قانون تمیز نه کوي او فرق نه کوي او هغې پرېښی دی او بچي اخیستلي د هغې دپاره یې ګټه اخیستلې ده. دغه رنګې خپل اهل و عیال ښځه خلک هغې ته ګوري او بس الله او رسول یې پرېښودلي دي. په دې وجه باندې خواهشاتو کنټرول منې به ده. نبی علیہ السلام فرمایي، حضرت ابو هریره حدیث دی صحیح مسلم، چې د خواهشاتو مقابله کې ډېر کرتي خلک وي وایي چې هلکه تا باندې خو د مسلمانانو حقوق دي. څه حقوق دي یا رسول الله؟ نو هغه ورته ویل یو حق یې دا دی چې کله ورسره میلاو شي نو ته سلام پې اچوئ. زما خو څه ورانه ده، سلام پې څنګه واچوم؟ السلام علیکم خو چې دا خو زه نشم ویلی. نه، اسمان لځې او که ځمکې لځې خو ته چې ځان ته مسلمان وې نو که ستا ورانه ده او که ستا جوړه ده خو السلام علیکم به وې. الا هغه سړی چې هغه د شریعت داسې خلاف کارونه کوي چې هغې نه اسلام ته ډېر غټ تاوان دی نو بیا پې سلام ماچوه، چې هغه پوه شي په دې خبره باندې چې لږه زه داسې کارونه کوم چې زما د وجې نه چې کومه د کارون په وجه دی ما طرف ته توجه نه کوي. خو لیکن نور که پس انفرادي څه ګناهي وي نو د هغې سره ستا کار نشته دی. اوس په ستا د خواهش پته ولګي چې ته په خواهش ورپسې یو که د پیغمبر حکم منې. چې پیغمبر وایي چې مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقوق دي، یو حق پکې دا دی چې کله ورسره میلاو شي سلام به پې اچوي، السلام علیکم. دوی نه ویم زه ولې زما ورسره ورانه ده، زما ورسره ورانه ده سلام نه کوم، نه دا کار به نه کوي. اوس په دې خواهش پته ولګي. دویم نمبر کله دعوت درکړي تاله او په هغه دعوت کې شرعي رکاوټونه نه، دا خبره پکې یاد ساتئ. و دعوت دی او په هغه دعوت کې شرعي رکاوټونه دي. شرعي رکاوټونه پېژنئ که اوس مړی شوی دی که نه هغه دی نه چغې وباسي خلکو ته هلکه راځئ روټۍ له راځئ. ولې راځئ چل دی لکه زمونږ د دې مړو دا روټۍ خو ټولې ناروا دي خلک یې چې خوري که نه. دا د مړو روټۍ چې خلک خوري 3 ورځې نو دا خو ټولې ناروا دي. خو په ښکته علاقو کې چې کومه دی 3 پورې خیرات کېږي او ته دلته چې کومه دی دغه خیرات کوي یو شی. دواړه بدعتیان یو. د مړي روټۍ خو د مړي د کور د خلکو دپاره ده چې کم خاص خلکو باندې غم راغلی دی. د غم نه علاوه خو د بل چا اختیار نشته دی چې کاکا ماما لالا کور شته دی او جي شوګر دی نو زه کور ته دې لاړه شي که نه دا نه دې چپ وخي که نه دې کور کې څه پرته ده خلک کور ته ولې ځي. دا یاد ساتئ دا خوراک تش د هغې کور د دې خلکو دپاره دی چې کم خلک په دې غم کې اخته دي یا د هغې سره ډېر نږدې متعلق دی چې هغوی د دوی نه پاسېدی نه شي. لیکن ټوله محله دې را په مخه کړې ده او بیا د جنازې نه پس پکې سیب چې کومه دی اعلان وکړي چې هلکه روټۍ تیار ده، روټۍ نه بغیر بس نه ځي نه. الله دې غرقه دا روټۍ د دې خلکو دپاره تیار ده. ټولو خلکو سره ګاډي ورسره دي، هوټل شته دی، هر څه شته دی. ستا څه کار دی ته اعلان نه کوې؟ څه کار دی؟ دا ټول خواهشات په خواهشاتو څه دي ورپسې دي. او که بیا ور ډوډۍ وی نه وړه ته وګوره که نه مونږ له هغه مړي هغه روټۍ چې په هغه کې مونږ له روټۍ غوری رانه وړه او دا ښځې نه دي دا تلي دي ګرمو وریجو ته ناست دي. دا د بدعتیانو دا لوڼه دا ټول تلي هلته چې کومه ناستې دي وایي چې مونږ ډوډۍ خورو. خپل کور ته ولې نه ځې؟ غم دې جوړ کړی دی، وایمه دې جوړه کړې ده. نو دویمه خبره دا چې دا حق دی چې کله دعوت درکړي او شرعي رکاوټ پکې نه وي. دا یاد ساتئ شرعي که دا واده دی او که غیر واده دی خو چې کله په دعوت کې شرعي رکاوټ و شریعت هغې ته بدعت وایو بدعت
یا پکې دوپړی باجې وي یا پکې بل څه شی و، بیا به هغې نه ورځي. او نور نه نو دعوت په قبلې ته زما سره ورانه د مالې خو دعوت را کړی د واده هر څه ټیک ټاک دي، خو زه ولې نه ځم. اوس په دې پته ولګي د خواهش او د غیر خواهش چې ته په خواهش ورپسې که نه. دا یو خبره شو. دریم دا چې ستا خیرخواهي لټوي، ستا نه طلب کوي چې هلکه ما ته خیرخواهي لار وښیه، او ته چې هلکه راشه زما سره خو 15 کاله مخکې تا دې چل کړی و، نن ستا نه بدله اخلمه. وایي څنګه یاره پلانکی چې کومه دی نو د هغې زوی زما دپاره راغلی زما د لور تپوس کوي، ته څه وې؟ هغه دومره خالق دی ولې ورکه، او هغه ډېر غټ ډاکو غل غټ حرامي دی. وایي راشه پخوانۍ زورتي وباسم. اوس دې پته ولګېده د ستا مسلمانۍ ته صحیح مسلمان نه یې، ته منافقانو ملګری، ته به د هغه خیرخواهي لټې، ته به هغه هغه مشوره ورکې چې ټیک وي، هغه مشوره به ورکې چې ته ول خپله لور نه ورکې، هغه ته به چې مه ورکول. دا غیبت نه دی، دا چغلي نه ده، دا ګناه نه ده. دا دریم نمبر شو. د دې په مقابله کې ستا خواهش را مخې ته شو، پته ولګېدی ته خواهش پرست دی، کار دی چې کومه دی څه دی غلط. او څلورم نمبر دا چې یو سړی پرنجی وکړي، نو خیر دا خو په دې خو موږ پښتانه د سر نه پوهېږو، پښتون غریب خو دا په دې نسر نه پرنجی وکړو نو دی به څه وایي، بیا ولا بل به ورته څه وایي. نو پرنجی چې وکړي هغه الحمدلله ووایي، نو ته به ورته یرحمک الله ووایې. خو که فرض که هغه الحمدلله نه دی ویلی نو ته به ته یرحمک الله نه وایي، چې تا یرحمک الله نه دی ویلی نه به تا ته جزاک الله نه وایي. خو په دې بعضې خبرو زه بار بار وایم چې یاره په دې سي به عرب پوهېږي، دا نو خلک په دې نه پوهېږي. دا سبحان الله، ماشاء الله، جزاک الله، تبارک الله، الحمدلله، دا وغیره دا خبرې انشاءالله په دې باندې هغوی پوهېږي، دا د هغوی په لهجه راغوښتلې دي، او موږ خو بس په دې شیزونو نه پوهېږو، پښتون نه پوهېږي. دی خو به ټک کوي چې پرېږده سړی وولي ایسته چې ختم یې کړي. نو څلورم نمبر چې کوم دی نه حق یې دا دی چې کله هغه پرنجی وکړي الحمدلله وایي نو ته د هغې یرحمک الله ورته ووایه. دا یو خبره پکې دا پکې من. او چې کله مړ شي نو بیا به څه کوې؟ او که مسلمان ورته ته نه وې نه خو ځان له خبره ده. خو چې یو سړی مړ شو، ستا رور دی، تره زوی دی، ګاونډي دی، په محله کې ته ورته رسېدی شي. اوس یو سړی نه شي رسېدی، خو ځان له خبره ده که نه، نږدې دی او ته ورته رسېدی شي نو ته به د هغه د جنازې اتباع کې جنازې پسې به ورپسې کېږي. او ډېر خلک داسې دي چې هغه وایي چې زه په جنازه کې هم ودرېږم که نه، نو زه وایم چې یا الله جهنم ته واچوې، نو کیدای شي تا جهنم ته واچوي. ځکه د جنازې دپاره کوم مسنون طریقه ده نو هغه هم دغه ده چې ته به ورته دعا کوې چې پروردګاره معاف یې کړې. اوس سره شریعت خلاف لاړې، د پیغمبر د سنت خلاف لاړې، مطلب دا دی چې ته جهنمي یې، هغه نه دی. که هغه څه و به هغه ته به خپله سزا میلاویږي، لیکن تا خو خپل ځان غرب. اوس انسان چې کله په دې معامله کې راشي پته به ولګي چې هلکه دی په خواهش ورپسې دی، او که دی په خواهش نه دی ورپسې، دا خپل خواهشات کنټرول کول غواړي. دا د قرآن او سنت چې کومه دی تابع کول غواړي. چې د قرآن او سنت تابع شي نو هله چې کومه دی دې ته مسلماني وایي. دې ته مسلماني ځکه او زمونږ په اعمالو کې، او زمونږ په عباداتو کې، او زمونږ په تلاوت کې، او زمونږ په ذکر کې لذت نشته دی. لذت و که دا جاړي که نه دا هم بې لذته دي، که دا جاړي په عباداتو کې که نه دا هم لذت مزت ختم شوی دی. دا ولې ختم شوی دی؟ د لذت کومه کارونه دي هغه مونږ نه کوو، مونږ د خواهشاتو اتباع کوو، په خواهشاتو ورپسې یو. نو الله تعالی دې مونږ د قرآن او سنت تابع کړي، او الله دې مونږ د الله او د رسول حقیقي عاشقان جوړ کړي، او د خواهشاتو په مقابله کې د الله تعالی مونږ په سنت باندې څه کړي ورپسې کړي. الله تعالی دې زموږ شست ندي کړي. وما علینا البلاغ. نن خو دا خله مانځل هم نه راځي زما خل دی که څه چل دی، ځکه چې دا ټول به ماسپښین لمونځ کوي. د خطبه شروع شي که نه نو دا ماسپښین لمونځ شي چې د خطبې نه مخکې جومات ته راورسېږي نو دې ته د جمعې لمونځ وایي. نو دغه شی دی موږ په لذتونو پسې ورپسې یو. خلک جمعې لمونځ نه کوي، فرض نه کوي، او بل کاکاجور سنت نه کوي. هلکان خو دا پرېږده، دا بوډاګان هم نه کوي، ځوانان دا مشران هم نه کوي. سنت موقت پاتې شو. مستقل سنت موقت پرېښودل دا منافق نښه ده. په خپله سوچ وکړئ نبي علیه السلام ټول عمر
په حضر کې سنت مؤکد چرته نه دی پریخي، بلکې د ماسپښین 2 رکعات دي قضا شوي دي، مازدیګر لمانځه نه بعد یې کړلي. د مازدیګر د لمانځه نه زموږ هلکان ټول له سیل مخانې سلام د ګرځېدو څخه ټول بار ولاړي په دې کوڅو کې. د دې اهتمام کوئ. ګوره دا خو دا مسلماني چې ختمېږي دا دغه شان دي ختمېږي. تاسو ته پته ده مستحبات ختم شي، بیا سنت مؤکد ختم شي، بیا واجبات ختم شي، بیا فرایض، بیا تشه کلمه پاتې شي. بیا اخر کې هغه کلمه ولهم نه ورځي. بیا هغه مسله چې هغه سړي اپریشن کول ول چې هغه خلک چې په هغه سړی مړ کېږي هغه وایي که نه هغه څه شی نو څه شی وایي اپریشن یې وله ورکړو کلمه وله نه ورته. خو چې کله دی په هوش کې راغی نو بیا وروسته ورته پته چې کلمه وایي لا اله الا الله وایي نو وایي توبه مې وایسته چې لکه کاته خرابه ده. خبر هم دا ده چې که داسې کارونه مونږ کوو نو زموږ کاتې به خراب وي. لږ اهتمام کوئ، د وخت راځئ او د جمعې مانځله راځئ. دا عبادات دا مه پرېږدئ. کوم سړی چې د مستحباتو اهتمام نه کوي مؤکد ترې پاتې کېږي، مؤکد ونه کوي واجب ترې پاتې کېږي، واجب ونه کوي فرض ترې پاتې کېږي. د هر شي خپله خپله درجه ده. کله کله د ضروریاتو مطابق یو شی پرېښودل ځان له شی دی، مستقل پرېښودل ځان له شی.